السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو عادل خلک عزتمنو د ده 12 کاله عمر دی دومره عمر نه دی مینوالو ماشوم دی چې دغه شانتې بې دردۍ سره قتل کړی دی د قتل نه بعد عزتمنو د سره خوا کې د زهر ګولۍ خو ایښي دي چې دی یې ځان په خپله باندې قتل کړی دی او د دغه پولیسو دعوه یې په چا باندې را نه شي چې آیت چې د حکومت په کاغذونو کې د خودکشي کړې ده راځئ مینوالو مکمل تفصیلات لپاره سه زموږ د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې د دې دا قتل څنګه شوی دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سپر کلک چینل کې نوی وای چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سپر کلک چینل ته سره سبسکرایب کړئ خوا کې او سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نیم معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو وروسته اوس دغه چې بې ګناه قتلونه ډېر کېږي چې تېره ورځ څنګه په مومندو کې عادل ماشوم چې دغه شانتې عزتمنو بې دردۍ سره قتل کړی چې د قتل نه بعد اوس عزتمن بیا دا ظلم کوم کړی چې خوا کې ورسره زهر ایښی او زهر دغه دپاره اوس عزتمنو قاتل ایښی چې یعنې د خودکشي کړې ده او دا په خپله زندګۍ باندې تنګ و وایي مینهوال نه پوهېږي چې دا اخر چا په څه باندې قتل کړی خو مینهوالو دغه لاش د ټولو خلکو بیا راغستی او بیا د سړک د پاسه ایښی او د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوله ویل چې موږ انصاف غواړو چې دا ماشوم اخر چا په څه باندې قتل کړو خو مینهوالو تر اوسه پورې د دغه ماشوم قاتلانو پته ونه لګېده چې دا اخر په څه باندې قتل کړی ځکه عزتمنو چې د کلي نه د یو غر نه بل غر ته هم اړولې او د یو د غر لمن ته یې غورځولې د دغې دپاره چې د ده د لاش پته ونه لګي او دا خاورې او ایرې شي خو مینهوال دغه شانتې عزتمنو یو چا کتلی دی چې هغوی کتلی دی په سترګو باندې تیاره راغلی ده چې نږدې ورغلی دی نو مینهوال هغه ځای په ځای باندې مړ پروت دی بې ون ټوټو ته اطلاع ورکړه هغوی اوچت کړی دی مینهوال الله تعالی دې نور مسلمان د داسې حادثې نه وساتي د دې ماشوم او پلار د پلار په زړه باندې به اخر څه تېرېږي زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي